السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. محترمو ته په دغه یوه ویډیو کې درسره وګورئ چې په دغه ویډیو کې دا مخامخ چې معلومیږي دا حافظ صاحب دی، د قرآن کریم حافظ دی او په سترګو باندې نابینا دی او ړوند. نوم ورځ چې کوم حافظ ما ولیدی زه به دغه خپله لور و هغه ته په نکاح باندې ورکوم چې هغه سړی دې محفل ته راغی او د دې حافظ صاحب سره ملاقات وشولو. کله چې هغه د قرآن کریم آیات تلاوت وکړي، لیکن د دې تلاوت په وروسته زه په دې باندې اورم چې څومره بهترینه تلاوت یې کوي. یعنې د ده دا اراده وله چې زه د خپله زنانه نیک سړي ته په نکاح باندې ورکوم چې د قرآن کریم حافظ وي، قاري صاحب وي. ځکه نکاح یې پر درې قسمه باندې دي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په طریقه باندې نکاح کول، دویم د یهودو په طریقه باندې نکاح کول، دریم د نصارا په طریقه باندې نکاح کول. اول به د نصارا دا بیان کو چې نصارا نکاح پر کومه طریقه باندې کیږي. نصارا چې کله یو د بل سره دوستی کوي، زوی ته رشته کوي، نو هغه و ښایسته ګوري او خوبصورتي ته ګوري. که چیرې بچي دپاره ښځه په نکاح کوي، د ښځې ښایسته ګوري چې څومره ښایستوالی لري، و دینداري ته یې نه کتل کېږي. سور غونډ منډ او تک سپینې ودې ته کتل کېږي. او یهود نکاح بیا څه رقم ده؟ یهود چې بیا دي هغه سپینوالي ته نه ګوري، هغه صحتمندۍ ته نه ګوري، هغه یې مال ته ګوري. که چیرې مالدار و، خدای دې وکړي چې بلکل سپین ږیری وي، د هغه سره دوی نکاح کوي، د هغه د لور کوشش کوي. او لور کوشش دا کوي چې په داسې ماړه ځای کې ورکړي خپله لور. نن که چیرې په معاشره کې وکتل شي، نن په مسلمانانو کې د یهودو او نصارا طریقه رایجه شوې ده چې نن مال ته هم کتل کېږي او ښایست هم کتل کېږي. دینداري خو د چا په سوچ او فکر کې هم نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک طریقه بیا دا ده چې د الله رسول فرمایي کله چې دی بچی بالغ سلو دغه دپاره نیکه زنانه وګوره، چې کله دی لور بالغه سوله یو نیک هلک ورته وګوره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې بیا دینداري ته ګوري. یعنې دی دې سپین دې نه وي، تک تور دې وي، لیکن دین دوسته دې وي. نه چې کله ته نکاح کوې او مرکه کوې، داسې ځای ته به کوي چې هغه دین دوسته وي، هغه کور د الله او د رسول په نقش قدم باندې روان او د الله حکم د غاړې ښوونکی وي. نه بیا به نه په دنیا کې د پریشانۍ سره مخامخ شي، نه به په آخرت کې مخامخ شي. نو کله چې دا شهزاده د دې هلک د قرآن کریم تلاوت واورېدی، نو چې تلاوت یې واورېدی، هغه دومره بهترین انداز باندې تلاوت وکړي چې نه بیا د انکار کوی سلو او نه لور انکار کوی شلو. لور یې هم دا خوښوله چې زه دغه حافظ صاحب ته ورکړي، او د دم خوښه سوله. اوس ته یې د دغه حافظ صاحب تلاوت وایي چې څومره بهترین انداز باندې دی تلاوت کوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا